نه کورونه د محمد رسول الله غیر نه دي بند شوي. نبی علیه السلام به د مدینې په کوڅو کې د لوږې نه ګرځېده زما محترم. هغه غریبي وه. او تاسو نه یو تپوس کوم که په موته باندې لوږه راله لږ غونتې ګراني راله ډرالر بره ښکته وخته زما ستا ایمان ورسره ښکته بره وخته. تاسو ته پته ده ډالر زمونږ ایمان په ډالر کې پټ دی، زمونږ ایمان په امریکا کې پټ دی. زمونږ عقیده دا ده او که ښځه بیا چاته ووایي د خاوند به ورسره جګړه وه چې تا خپله پریشاني ما سوا د رب نه ولې بچا ته ښکاره کړه. هغه داسې ایمانونو زه هغې ایمان ته حیران یم. زه یم قسم دی که موازنه وکړو زما او ستا د ایمان د صحابو د یوې ذرې ایمان ته نه رسېږي زما محترمو. هغه هم انسانانو که نه هغه وخت کې زمونږ وخت کې ټیکنالوجي ده. تاسو ته ښه پته څومره سهولیات دي. ګیس چې نه یا لږه غونتې د بجلۍ لوډ شیډینګ راشي زما او ستا ایمان باندې زلزله راشي. اوهو جي کوپر اوشه ملک غرق شي جي. دا زما او ستا عقیده ده. راشه د صحابو د وګوره د صرف عورتونه یې پټ کړي شاګانې او خېټې ښکارېدې. نبي علیه السلام مبارک په خیمه کې دننه ناست او دعاګانې کوي. الله بربند خلک مې رابار کړی دی خدای. دا کافرانو سره بره به دي څنګه مقابله کوي؟ الله تورې نشته جي. الله هیڅ مراعات نشته. خدایه دا په لکونو په زرګونو کافران دي. خدایه صحابه بربند خلک دي. خدایه د پټېدو د بدن لپاره دې سره کپړه نشته. خدایه دا بربند خلک مې رابار کړي. خدایه ته مددګار شه. هغه بربند خلک چې په سینه باندې جامه نه وه ته د زغرو دغه کې په سینه باندې جامه نه وه تورو ته سینه بربنډه نیولې ده. هغه ایمان او د اسلام او دغه دپاره تا د اسلام دپاره څه کړي خبره د دیندارۍ او د مالدارۍ مې کوله قسم. الله تبارک وتعالی انسان دنیا کې پیدا کړی دی نو د دوو حالو نه خالی نه دی. یا به دی په دا دنیا کې غریبي صرف گزاره به چلی بس، او یا به دی په دې دنیا کې صاحب مالی صاحب جیدادي مال به یې ورسره. نو تیر شوي جمعه ما تاسو ته ویلي و چې دا مالدار انسان د باندې هم د الله د طرف نه امتحان دی. ځکه الله مال ورکړی دی ګوري چې دا بندله ما مال ورکړی دی دا امتحان دی. ګورم چې دی په دا مال کې زما د رب ذکر خو نه هیری دی ما رب خو نه هیری. او یو انسان که غریب هم دی نو هغه هم د الله د طرف نه امتحان دی. خو د ټولو نه عظیم امتحان زما محترمو دا د مالدارۍ دی چې انسان مالدار یو الله ایرنه کې دا عظیم امتحان دی. ورنه وګوره تاریخ د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر غریب انسان په دنیا کې نو زما محترمو. او تاسو ته یو خبره کوم د نبی اسلام فقر او غریبي چې وه دا اختیاري وه. نبی اسلام په خپله دا غریبي غوره کړې ده زما محترمو مالداري نه ده غوره کړې ښه. او زه د هغې تاسو ته یو دلیل هم ویم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ډېر فقر راغی نو زما رب اعلان وکړ محمده غریبي ده ډېره او زه ستا سخته او غریبي نشم لیدی. که دې خوښی نو د احد ته اشاره وکړه د احد دا غر چې دی ده ته اشاره وکړه نو دا به درته د سرو کمه او ته د سرو خبره کې محبوبه وایي ته چې چېرته ځې نو د احد دا غر به تا پسې بد دی وایي ګرځي به ټول شوک سره سبحان الله بس رد را شو کوو خرڅوئ. نبی علیہ السلام مبارک جواب ورکړ رب زه دنیا ته مال لنیم راغلی الله دنیا ته مال لنیم راغلی زه په دا غریبۍ کې خوشحاله یم. نو گویا نبی علیہ السلام مبارک چې کوم فقر او غریبي اختیار کړه دې ته اختیاري غریبي وي. نبی علیہ السلام خپله وایي زه غریبۍ کې خوشحاله یم. او که موته باندې غریبي داسې راله کوم چې په محمد رسول الله راغلی وه نو نبی علیہ السلام جمله وفرمایله چې زما وله غریبۍ زه خو پیغمبر یم ما ته نبوت میلو دی زه برداشت کولی شم لیکن تاسو د ځان دپاره غریبي مه خوښوئ. ځکه نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل کاد الفقر ان یکونه کفرا که چېرته ډېر کرته یو انسان غریب شي نو دا ډېره غریبي انسان کفر ته وباسي. ګورې ته به وایې څنګه د هغې وجه م ویمه چې کله انسان ډېر غریب شي نو د ده د خولې نه بیا کفریه الفاظ وځي او الفاظ داسې ګوره وي خدای زه لیدلی یم الله زه لیدلی یم خدایه زه پکې دونه تا داسې لاچار او بېوسه پیدا کړم بل څوک نشته. نو دا الفاظ چې اوزي په دې باندې د انسان نه ایمان ځي. وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ښځې سره په څه خبره باندې غوسه شو نو دا ښځه ورته جواب کې وایي توجه کوئ ښځه ورته جواب کې وایي روانې خو چې کوم دی نو د نبوت په کور کې م راځي
د محمد رسول الله چې ستا لور په واده د حفصه رضی الله تعالی عنها د هغې سره مروانې راځي نو ته هسې غوسې کې په کور کې ښه وایي ستا د لور نم نبي علیه السلام کله کله یو دوه درې شپې خفه شي نبي علیه الصلات والسلام مبارک د حفصه رضی الله تعالی عنها نه خفه کېږي تا ته پته ده وایي نه ما ته خو دا پته نشته عمر فاروق ډایرکټ د محمد رسول الله کور ته راغی او لور ته آواز وکړو لورې راشه خبره کوم وایي ما واورېدل چې ستا د محمد رسول الله سره جنګ هم راځي او زما د عمر د طرف نه جمله وره ګورئ که چېرته تا له نبي علیه السلام طلاق درکړه ستاسو نه بهترینې ښځې به نبي علیه الصلات والسلام مبارک ته میلو شي خو دا به ستاسو دپاره بدبختي او د دې نبي علیه الصلات والسلام مبارک سره ډېره ګزاره کوي دا لور ورته جواب کوي پلاره زمو د خاوند په کور کې ګوتې مه وه لور ورته جواب کوي گویا نبی علیه الصلات والسلام مبارک چې دا اواز اوره دی چې لور پلار ته ووایي ډډه یې والې وه او ډډه یې پسه والې وه نقطې وره خبره کوم زما محترم ډډه یې پسه والې وه د کجورو نه یو چټایي جوړه کړې وه د کجورو د پاڼو نه چې هغه سخت دی ته د کجورې پاڼه لاس کې ونیسه تا ته پته لګېږي چې څومره سخته د هغې نه چټایي جوړه کړې وه او د کجورو نه چې کوم خیګ وځي د هغې نه بالښت جوړ کړی و نبي علیه السلام هغې ته ډډه شو نو د نبي علیه السلام په دا کونډو په دا وجود مبارک کې د هغه چټایي چاپونه اوتیو د نبی علیه السلام ریخمي بدن باندې د هغه چټایي چاپونه اوتیو نو نبی علیه السلام مبارک ګویا چې عمر ته وکتل نبی علیه السلام خندل عمر سر ښکته کړو چې کله سر بره که سترګو نه اوښکې بهیږي نبی علیه السلام مبارک ته تپوس وکړه ما یبکیکه یا عمر عمر ولې جاړې څه شی دې جاړئ دی ورته وایي د الله رسوله د قیصر او د کسرا چې کوم بادشاهان دي هغه دنیاوي بادشاهان دي هغه په قالینونو په نرمو بسترو په ریخمو باندې ناستي د الله رسول ته امام الانبیاء د محمد رسول الله جمله ویم قسم دې توجه کوئ ته امام الانبیاء د دوانو جهانو سردارې که زه یو جمله ووایم که زما رب د دنیا د بادشاهۍ پیدا کړي دا ستا د رخسار برکت دی او که ستا رخسار دنیا ته ښکاره شوی نو قسم بالله که الله دنیا پیدا کړې وه د الله رسول ته په دا ناستې نبي علیه السلام مبارک ورته آواز وکړه زه محمد رسول الله دنیا ته ریخمي بسترو له نه یم راغلی ټول څوک سره سبحان الله عمر زه په دې کې خوشحاله یم که د غریبۍ خبر وکړم د نبي علیه السلام مبارک د کور د خبر شه چې نبي علیه الصلات والسلام مبارک چې به ډېر زیات اوږې شه کور کې بسنو د نبي علیه السلام 9 بیبیانې وې د 9 بیبیانو په کورونو کې پنغري کې 4 5 هفته اور نه دی بل شوی محمد رسول الله به د ازواج مطهرات په یو کور باندې ګرځېده بیبي ته به یې څه خو دې پخ کړي نه دي هغې به د الله رسول څه شته نه څه پاخه کړو دویم کور ته به لاړه څه خو شته نه اوږې ما د الله رسول څه شته نه وایي لوږه ده د الله رسوله دویم کور ته به لاړه نبی علیه السلام به یې څه خو پخ کړي نه دي د دریم کور نه به اواز راغی د الله رسول مخ خپله لوږه کې 9 کورونه د محمد رسول الله غیر نه دي بل شوي نبی علیه السلام به د مدینې په کوڅو کې د لوږې نه ګرځېده د ما محترم هغه غریبي وه او تاسو نه یو تپوس کوم که په موته باندې لوږه راله لږ غونتې ګراني راله ډرالر بره ښکته وخته زموږ ستا ایمان ورسره ښکته بره وخته تاسو ته پته ده ډالر زموږ ایمان په ډالر کې پټ دی زموږ ایمان په امریکا کې پټ دی زموږ عقیده دا ده تاسو ته ناشنا خبره کوم د مشرانو ته هم قسم دی دا نوجوانان چې وایي دوی موږ مالداره شو او د مالدارۍ دپاره ځان له سوچونه کوي یاره جي چې امریکې ته او یورپ ته لاړ شم خدایه ما د امریکې کار وکړي نوجوانان دا خبرې کوي و مشران یې په مسله ناستې وي خدایه امریکا تباه کړي دا زموږ عقیده ده د ما محترم خدایه امریکا تباه کړي او نوجوانان یې وایي خدایه موږ امریکې ته بوځئ دا زموږ ایمان دی ولې موږ ته پته ده چې مالداري په څه کې ده په امریکا کې ده مالداري په څه کې ده په ډالرو کې ده زموږ ستا ایمان د ډالر سره متصل دی چې ډالر بره شي نو ایمان زما ښکته شي زما محترمو زموږ داسې ایمان دی او خبره د نبي علیه السلام مبارک مې کوله چې نبی علیه الصلات والسلام مبارک داسې غریبي و ما وویل چې د مدینې منورې په کوڅو کې به د لوږې نه ګرځېده او تاسو ته یو جمله ویم قسم دی زه اکثر تصور کوم بېګا مې قسم دی واقعه کته او سوچ مې کوم خدایه دا صحابه څنګه خلک وو چې د لوږو نه به د مدینې منورې په کوڅو کې رغړېده لیکن بل چاته حال نه دی ویلی چې زه غریب یم بل چاته دا نه دی ویلی او یو ناشنا خبره کوم که ښځه به خبر شو چې زما خاوند چاته شکایت کړی دی نو کور کې به ورسره د ښځې جګړه وه او که ښځې بیا چاته ووایي د خاوند به ورسره جګړه وه چې تا خپله پریشانی ما سوا د رب نه ولې بچا ته ښکاره کړه هغه داسې ایمانونو زه هغې ایمان ته حیران یم زه یم قسم دی که موازنه وکړو زما ستا د ایمان د صحابو د یوې ذرې ایمان ته نه رسېږي زما محترمو هغه هم انسانانو که نه هغه وخت کې زموږ وخت کې ټیکنالوجي ده
تاسو ته خپته څومره سہولیات دي ګیس چې نه یا لږه غونتې د بجلی لوډ شیډینګ راشي زموږ ستا ایمان باندې زلزله راشي او هو جی کوپر اوش ملک غرق شي جی دا د موږ ستا عقیده ده راشه د صحابو د او ګوره عربو په سرو شګو کې څنګه زندگی تیروله زما محترم د عربو په لوګو کې په ریګستانونو کې به د عربو د ګرمو شګو باندې د لوګي نرغړېدلي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای وي د نبی اسلام مبارک په خدمت کې ومنو لوګه به دومره شوه وي قسم دې چې ما به وي زه به د مدینې منورې په کوڅو کې رغړېدم نو خلکو یې ابو هريره باندې د میرګو بیماری ده نو بیماری هغه وخت کې دغه دا نو خلک براله زما په داسټ به زور وکړ وي چې ابو هريره خو د خکې قسم دې کې په ما د میرګو بیماری و د لوګي نه به د مدینې منورې په کوڅو کې رغړېدم هغه داسې خلک ته خپل موازنه نه وکړه په دې ځای کې ته خپل ایمان ځان ته لږ مخې ته کړه چې زما څنګه ایمان دی زما محترم ډېر شکرونه وباسئ قسم دې لپې لپې خاورې د ځمکې نه راوالې چونګونه خولې ته واچوه الله شکر دی چې چاته دې بربند کړی نه یم راشه د صحابو زندګي وګوره قسم دې په بدن به دومره کپړه و صرف د عربو په میدان کې په بدن به دومره کپړه وه چې صرف عورت پې ونه پټ کړی و تاسو ته پته ده چې کله د بدر جنګ صحابه کرام د بدر میدان ته روان دي توري وسره نشته زما محترم د بدر جنگ ته روان دي توري وسره نشته او څونه صحابه دي 313 بدري صحابه دي توري وسره نشته او ناشنا خبره کوم بربند دي صرف عورتونه پټ کړي شاګانې او خېټې ښکارې دي نبی علیہ السلام مبارک په خیمه کې دننه ناست او دعاګانې کوي الله بربند خلک مې را بار کړی دی خدای دا کافرانو سره برابر دي څنګه مقابله کوي الله توري نشته جی الله هیڅ مراعات نشته خدای دا په لکونو په زرګونو کافران دي خدای صحابه بربند خلک دي خدای د پټېدو د بدن لپاره دي سره کپړه نشته خدای دا بربند خلک مې را بار کړي خدای ته مددگار شه هغه بربند خلک چې په سینه باندې جامه نه وه ته د زغرو دغه کې په سینه باندې جامه نه وه تورو ته سینه بربنډه نیولې ده هغه ایمان او د اسلام او دغه دپاره تا د اسلام دپاره څه کړي خبره د دیندارۍ او د مالدارۍ مې کوله قسم سلام علیکا